بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اولا هغه کتابونه ذکر کوو په فقه کې چې کوم قدیم کتابونه دي متون پر هغوی باندې شروح، وروسته بیا چې کوم عصري فتاواوي جدید تحقیقات پر بعضې مسایلو مستقل رسایل کتابونه لیکل سوي دي، د هغوی تعارف هم انشاءالله تعالی کوو چې هغه که په عربي کې که په اردو کې نوي فتاواوي او کتابونه چې لیکل سوي په فقه کې. البته دا کتابونه ډېر اهم او ډېر اهمیت لري، الله تعالی ډېر مقبولیت ورکړی دی دغه کتابو ته، د لوی فقهاو او علماو کتابونه. فقه ډېر مشکل او ګران فن دی، نو ډېر کتابونه غواړي چې د چا د دارالفتوا سره تعلق وي، د فتوا سره په فقه کې تصنیف و تعلیق و تخریج کار کوي یا د مسایلو کار کوي. په دا کتابو کې ډېر ښه اصول او په ډېر ښه تعلیقات او تحقیقات نن سبا ورباندې سوي دي. ادب القاضي دا په قدیم کتابو کې د علامه خصاب رحمه الله، امام ابوبکر احمد ابن عمر الخصاب رحمه الله په 211 هجري کې وفات سوی. پر دا ادب القاضي باندې بیا شروح ډېر لیکل سوي، هغه شروح ډېر اهمیت لري، خاص کر بیا د امام عمر ابن عبدالعزیز صدر الشهید رحمه الله چې مشهوره دی، شرح ادب القاضي لصدر الشهید په نامه سره شرح ده، په 4 جلدونو کې دا مشهوره شرح ده او تعلیق و تحقیق ورباندې سوی. پر دا ادب القاضي کتاب باندې بیا نور شروح لیکل سوي دي، اووه اته نور مشهوره شروح دي ورباندې. د امام ابوبکر جساس رحمه الله شرح ده د شرح ادب القاضي للجساس په نامه سره. د امام ابو الحسن احمد ابن محمد القدوري رحمه الله شرح ده شرح ادب القاضي للقدوري په نامه. د علامه شمس الائمه حلواني رحمه الله شرح ادب القاضي للحلواني په نامه سره. د امام علي ابن حسين السغدي رحمه الله شرح ادب القاضي للسغدي په نامه. د علامه سرخسي رحمه الله شرح ادب القاضي للسرخسي په نامه. د علامه قاضي خان رحمه الله شرح ده ورباندې. دا تقریبا اووه اته مشهور شروح پر ادب القاضي کتاب باندې. او مختصر التحاوی دا قدیم کتاب په 321 هجري کې امام ابو جعفر التحاوی رحمه الله وفات سوی دی. پر مختصر التحاوی باندې شروح ډېر لیکل سوي دي. البته چې کوم مشهوره شرح ده او ډېر اهم ډېر ضروري هغه د امام ابوبکر جساس رحمه الله شرح ده شرح مختصر التحاوی په نامه، په 8 جلدونو کې تعلیق او تحقیق ورباندې سوي دي. علما او محققینو تحقیق ورباندې کړی دي، په کتابخانو کې ملاویږي. دا شرح د مختصر التحاوی شرح مختصر التحاوی د امام ابوبکر جساس رحمه الله چې د چا د فقه سره تعلق کی په دا شرح کې اصول ډېر دي او د فقه حنفي د طرفه څخه پر فقه حنفي چې کوم اعتراضات سوي د هغوی ښه جوابات پکښې دي او تطبیق د مذهب او د احادیثو و اثارو تر مابین دا رقم پر هره مسله باندې ډېر دلایل د قرآن حدیث اثارو څخه او نور داسې ډېر خصوصیات لري دا شرح. پر مختصر التحاوی باندې نور شروح هم لیکل سوي. د امام ابو عبدالله حسین ابن علي ابن محمد شرح ده. د امام ابو نصر احمد ابن محمد اکتار رحمه الله شرح ده. د امام احمد ابن منصور اسبي جابر رحمه الله. د علامه شمس الائمه سرخسي رحمه الله شرح ده. د شیخ الاسلام علي ابن محمد سمرقندي رحمه الله په 4 جلدونو کې شرح ده. د علامه محمد ابن عبدالکریم دمشقي رحمه الله شرح ده ورباندې. د علامه نجم الدین مستنصري رحمه الله شرح ده النور اللامع والبرهان الساطع په نامه باندې. د علامه قاسم ابن قطلبغا رحمه الله شرح ده. یعنی تقریبا اته نشرح پر مختصر التحاوی مشهور علما او فقهاو لیکلي او په دې کې مشهوره شرح د امام ابوبکر جساس رحمه الله شرح ده چې هغه ډېره ښه شرح ده. الکافي فی فروع الحنفیه دا بل قدیم کتاب د امام حاکم شهید رحمه الله کتاب دی. په 340 هجري کې د سهار په وخت کې د سجدې په حالت کې په لمانځه کې په شهادت رسېدلی او په دا شپه غسل هم وکړي، په سوانحو کې د حضرت لیکلي دي او ټوله شپه په لمانځه او په دعا باندې مصروف و، ځکه خو شهید ورسره ذکر کیږي. او دا کتاب الکافي فی فروع الحنفیه دا د ظاهر روایت چې کوم مشهوره 6 کتابونه دي د هغه کتابو اختصار و تلخیص دی یا د الاصل کتاب تلخیص دی، بقدر ضرورت هغه نورو کتابو مسایل هم پکې ذکر دي. پر الکافي باندې مشهوره شرح د علامه سرخسي رحمه الله المبسوط دی. د المبسوط په ضمن کې د الکافي ورسره سته، نو دا تلخیص د الاصل او حسب ضرورت دغه نورو کتابو مسایل هم پکې دي یا د 6 کتابو اختصار و تلخیص بلل کیږي. او المنتقى فی فروع الحنفیه دام د امام حاکم شهید رحمه الله کتاب. البته دغه کتابو د الکافي فرق دا دی چې په الکافي کې د ظاهر روایه کتابو مسایل راجمع دي په اختصار سره، او په دغه کتاب کې بیا د نوادر او د نورو کتابو مسایل راجمع دي، د ظاهر روایه کتابو مسایل نه. علامه کوثري رحمه الله د کتب نوادر په باره کې فرمایي وایي هغه لکه څنګه چې نوم نادره دی نو دغه رقم دی په کتابخانو کې نادره دي، مطلب پیدا کېدل یې ګران دی. او په دا الکافي کې په المنتقى کې مسایل راجمع دي. په الکافي کې بل کتاب په قدیم کتابو کې کشف الغوامض
مصنف په 322 هجري کې وفات شوی دی او په دا کتاب کشف الغوامض کې په فقه کې د الجامع الصغير او نور کتابو سره مسائل پکې راجمع دي. بل قدیم کتاب عیون المسائل د امام ابو اللیث نصر ابن محمد سمرقندی رحمه الله په 303 هجري کې وفات شوی دی. صلاح الدین ناهی تحقیق قرباني کړی دی د 2.5 زره څخه زیات مسائل پکې راجمع دي او د ډیر دلایل او اختلافي مسائل تقریبا پکې نشته. او بل پر دا باندې بیا شرح لیکل شوی د بحر المسائل قصر الدلائل په نامه سره د علامه سمرقندی رحمه الله. یو بل کتاب النوازل دا کې هغه مسائل راجمع دي چې د ائمه څخه په هغه مسایلو کې صراحت نه دی ملاو شوی، نو وروسته علماو استنباط په هغه مسایلو کې کړی دی، نوي پیش آمده مسایلو باندې کلام کوي. فتاوی نوازل مرتوای، مجموع نوازل مرتوای، کتاب نوازل مرتوای. دا عیون المسائل او بل النوازل دا دواړه سره جلا دي. د امام ابو اللیث سمرقندی رحمه الله کتاب خزانة الفکم د کتاب دی مشهور کتاب چې مسائل په اسان انداز پکې ابواب مطابق ذکر کوي. او وروسته بیا چې کوم مشهور کتاب مختصر القدوري متن دی د امام احمد ابن محمد ابن احمد القدوري رحمه الله چې په 428 هجري کې وفات شوی دی. بیا چې دغه کوم مشهور شارحین او شروح دي پر هغه باندې به ان شاء الله تعالی وروسته کلام کوو چې ډیر شروح پر دا کتاب باندې لیکل شوی دي. نن سبا بعض شروح د 10 جلد څخه بالا راغلي دي، په 8 جلد په 9 جلد کې هم شرح شته، او په اردو کې په عربي کې چې کوم شروح دي هغه به موږ ذکر کوو ان شاء الله تعالی. دا چې قدوري په څه وجه ورته وایي په درې وجه باندې. یو دا چې د قدوري مقام یا نسبتي ده د هغه علاقې سره په وجه باندې چې په علاقه کې اوسېدي دغه باشنده و، یا هغه مشهوره چې د قدوري په حاشیو کې هم راځي په نورو کتابو کې هم دا کټوي چې کومې دي د هغه جوړول د خټو څخه یا خرڅول یې خرید فروخت دغه کار یې کوي. بهرحال چې پر دا کتاب باندې کوم شروح لیکل شوي دي پر مختصر القدوري باندې هغه تعارف ان شاء الله تعالی وروسته کوو.